یو وار نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایل چې زما په دنیا کې درې سیزونه خوښ دي. یو خوشبو، او دویمه دا چې زما بیبیانې خوښې دي، او دریم دا چې الله رب العزت زما د سترګو یخوالی دا مونځ ګرځولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دا درې سیزونه زما خوښ دي. یو دا چې الله رب العزت زما د سترګو یخوالی مونځ ګرځولی، او دویم دا چې زما بیبیانې خوښې دي، او دریم دا چې زما خوشبو خوښه ده. چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفرمایل، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دغه ټیم کې یو څو صحابه کرام هم ناسو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو رښتیا وویل، خو زما هم درې سیزونه خوښ دي. یو زما ستاسو مخ ته کتل دا ډېر زیات خوښ دي، چې هر وخت ستاسو مخ ته ګورم. او دویم دا چې زه خپل مال په تاسو باندې خرج کوم، چې څونه مال وي زما زه ټول په تاسو باندې خرج کوم، دا زما دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. او دریم دا چې زما دپاره د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې زما لور دا ستاسو په نکاح کې ده. کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا وفرمایل، نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې تاسو رښتیا وویل، زما درې سیزونه خوښ دي. یو امر بالمعروف، نهی عن المنکر، خلکو ته د ښو خبرو حکم ورکول او د بدو خبرو نه خلکو بچ کول، دا زما ډېر زیات خوښ دي. او دریم نمبر زړه جامه، دا زما ډېره زیاته خوښه ده. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې تاسو رښتیا وویل، او درې سیزونه دا زما هم ډېر زیات خوښ دي. هغه دا دي چې وږي ته روټۍ ورکول، او بربنډ ته جامې اغوستلو، او د قرآن کریم تلاوت کولو، دا درې سیزونه زما ډېر زیات خوښ دي. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې تاسو رښتیا وویل، او درې سیزونه دا زما ډېر زیات خوښ دي. د میلمنو خدمت کول، مطلب دا ده چې د میلمنو صحیح عزت کول، د هغې خدمت کول. په ګرمۍ کې روژه نیول، او په دشمن باندې توره چلول، دا درې زما ډېر زیات خوښ دي. په دې کې جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو، او ویل چې زه الله جل شانه راولېږلم، او دا یې وفرمایل چې که چېرې زه، یعنې جبرائیل علیه السلام وفرمایل که زه تاسو دنیادارې خلکو کې وې، نو زه تاسو ته وښیم چې زما به څه خوښ وې. نو نبی علیه السلام وفرمایل چې وښایئ ستاسو به څه خوښ وې. جبرائیل علیه السلام وفرمایل که زه عام انسان وې او ستاسو په شان وې، نو زما به درې سیزونه ډېر زیات خوښ وې. یو دا چې ورک شوي ته لاره ښودلو، دا زما ډېر زیات خوښ دي. دویم دا چې په غربت کې عبادت کول، په غربت کې عبادت کولو، انسان غریب دی، هیڅ ورسره نشته، لوږی دی، لوږې تیری، تندې تیریو، په دې حالات کې د الله تعالی عبادت کول. او دریم نمبر د غریبانانو مدد کول. نو دا درې سیزونه چې دي دا زما ډېر زیات خوښ دي. حضرت جبرائیل علیه السلام وفرمایل دا درې سیزونه چې دا د جبرائیل علیه السلام خوښ دي. اوس الله رب العزت ته د بندګانو څه خوښ دي؟ نو الله رب العزت ته د بندګانو درې سیزونه خوښ دي. درې سیزونه داسې دي چې الله رب العزت ته د بندګانو خوښ دي. په هغې کې لومړنی دا ده چې د الله تعالی د رضا دپاره په صحیح نیت سره د الله تعالی په لار کې مال خرج کول. مال خرج کولو سره الله رب العزت ډېر زیات خوشحالیږي. چې کوم یو انسان مال خرج کوي سخي دی. یو روایت کې دا دی چې السخي قریب من الله، قریب من الناس، بعید من النار. چې کوم یو انسانو سخي دی، دی الله تعالی تم نږدې دی، دی خلکو تم نږدې دی، دی جنت تم نږدې دی، د جهنم نه لرې دی. او بیا فرمایي چې البخیل بعید من الله، بعید من الناس، بعید من الجنه، قریب من النار. چې کوم انسان بخیل دی، دی د الله تعالی نه هم لرې دی، د خلکو نه هم لرې دی، او د جنت نه هم لرې دی، او جهنم ته نږدې دی. نو مال خرج کول والا کسو
سخی انسان د الله رب العزت ته ډېر زیات خوښ دی. نو الله رب العزت فرمایي چې 3 کسان ماته خوښ دي. یو هغه انسان چې دی زما د رضا لپاره مال خرج کوي، او دویم نمبر هغه انسان دی چې دوی ګناه د وکړه او دی په ګناه باندې اوس فخمنتیا اختیاري جاړي، ځان ملامته کوي په ګناه باندې. ګناه د وکړه د سره اوس غم دی چې زما نه غلطي وشوله، ملامته دی، په دې باندې ملامتیا اختیاري. دا انسان الله رب العزت ته ډېر زیات خوښ دی. او دریم نمبر الله رب العزت ته هغه انسان خوښ دی چې څوک په لوږه باندې صبر کوي. مطلب دا دی په ده باندې پریشاني راله، لوږه پرې راله، تنده پرې راله، اوس دې دا نو چې پر یاد کوي بلکې په هغې باندې صبر کوي. نو 3 کسان چې دي د الله رب العزت ته ډېر زیات خوښ دي.